اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ تیر ځل د زنګون د دردونو په باره کې یو ویډیو جوړه کړې وه، نو هغې کې مونږ زیات د کم چې عمر سره د زنګون د دردونه راځي یا د کونډۍ د دردونه راځي د هغې باره کې یو څو خبرې کړې وې. خو دې نه علاوه په هغه چونکې د عمر سره ریلیټډ دي او زیات لکه په ماشومانو کې او داسې په ځوانانو کې چې کوم د زنګون دردونه دي، نو نن د دې په باره کې به یو څو خبرې کوو. که موږ د ماشومانو خبره وکړو، په ماشومانو کې د ټولو نه اهمه وجه چې د هغه د کونډو د دردونو یا د کونډۍ نه لاندې خپې چې دي نو دا هم سره دردونه کوي، هغې ته موږ ګروینګ پین وایو. ګروینګ پینس چې نو دا تقریبا د 4-5 کالو نه والې تر داسې 10 کالو پورې په دې کې دې ماشومانو ته دا دردونه کیږي. دې ته او د دې خاص نښه دی چې دا زیاتر د دردونه د شپې زیاتي، خاص کر چې ماسخوتن کې سملي نو اکثر دی وایي چې زموږ په دې کونډو باندې یا لاندې خپو باندې درد دی. نو دا درد چې دی د دې داسې خاص دونه ډېر زیات اهمیت نشته دی، دا عمر سره یا دې کې زیات لکه څه د کیلشیم کمی وجه یا څه پکې لکه وایټامین ډي کمی، نو هغه په معمولي میډیسن باندې دا ټیک شي او د دې کې څه داسې د خطرې خبره نه. د دې ویډیو چونکې مین مقصد چې دی دا دی چې اویرنس چې بیمار ته دا پته ولګي چې کم څیز کې د زیات د ډاکټر د چیک اپ ضرورت شته او کم کې نشته دی. نو که ماشوم داسې وایي چې مونږ ته ماسخوتن کې زما په خپو باندې دردونه دي، نو دا ډېر زیات لکه سیریس اخیستل نه پکار. خو اوس که فرض که داسې یو ماشوم دی چې هغه وایي چې زما په کونډو باندې دردونه دي، خو هغه کونډۍ پړسېدلي یا ورسره نور جوړونه هم پړسېدلي او هغه د ورځې مي او زی راځي پې ورسره تبه، نو دا یو بله بیماري کیدی شي، دې ته جوینایل ایډیوپیتک آرترایټس وایي. دا لکه څنګه چې په لویو کې د جوړونو بیماري، نو دا داسې یو بیماري ده په ماشومانو کې. د دې لږ فورا ډاکټر نه چیک اپ پکار دی او چې د دې ټیسټونه وشي او د دې معلومات وشي چې واقعي دا بیماري ده. داسې نور هم ډېرې وجې دي، خو موږ به سرسري په دې ویډیو کې غټې غټې چې کوم کامن عام وجوهات دي د دې ابه وایو. داسې چې که بیا موږ د دې نه لږ زیات دغه ته لاړ شو، کم چې د 15-16 سال ایج وي، نو په دې کې په کونډو کې یو مسله کېږي، هغې ته موږ آسکوسکلیټر ډیزیز وایو. هغه زیاتر چې کم ته موږ د زنګون د سترګه وایو یا د پیټلا چې د پیټلا نه لاندې د یو ځای دی، نو په دې کې هغې ته زیات درد کېږي او د هغې وجه چې ده نو هغه زیاتر د هډوکي کې لږ دغه ځای کې یو مسله یا او دا بیا وخت سره سره په خپله ټیک شي. نو دغه هم داسې څه د خطرې خبره نه، خو په هر حال هغې کې بیا لږ ډاکټر ته بوتلل پکار دي چې پراپر ډایګنوزز یې وشي او هغې کې دا ورسره زیات د میډیسن نه زیات په هغې کې لږ احتیاط ضرورت وي چې په هغې کې هغه ورته ویلی شي چې ته به زیات ایکسرسایزز نه کې یا داسې که سپورټس موټس نه هغې نه لږ ونده کې هغه ته ویلي چې یاره دا به لږ ایوایډ کې. دې نه زیات بیا بل چې کم ډېر زیات کامن وجه ده که 15-16 سال یا د دې نه چې مونږ بره ځو 20-25 سال ایج کې، دې کې اکثر انجریز چې دي کم چې زنګون چېرته په سپورټس کې یا داسې په لوبو کې خوږ شي، دا یو ډېره زیاته مین وجه ده او اکثر خلک دا اګنور کي، هغه ټایم سره خوږ شي، فوټبال کې چېرته خوږ شي بیا اګنور یې کي. نو په دې کې 2-3 قسمه مسلې کیدی شي. اکثر بیا وخت سره سره دته پته لګي چې زما خو دا زنګون چې دی څوک وایي زما زه داسې روان یم او د ناڅاپي مسینګ وکړي لکه داسې فری غوندګي شي، څوک وایي چې زما دا جوړ چې دی دا لاک کیږي. د دې بیا مختلف وجوهات کیدی شي. دې کې زیات کامن وجه چې ده نو هغه کم چې دا زنګون دی، نو په دې کې زنګون کې چې دا کم دغه دي دننه پټې دي، نو اکثر دې ته موږ ACL وایو یو ته، نو اکثر پکې دا پټه چې ده نو دا چېرته په سپورټس کې شلېدلي یا نو دا یو زیات مین وجه ده. دویم دې کې په دې زنګون منځ کې یو کرچي چې کوم ته موږ مینسکس وایو، نو کله کله دا ټیر شوي یا نو اکثر خلک یو دا اویرنس نه چې هغوی وایي زما په کونډۍ کې درد دی او ما ایکسرې وکړه خو ایکسرې کې څه نشته.
نو دا مطلب اویرنس پکار دی چې ضروری نه ده چې په هر سیز د تا ته په ایکس رې کې پته ولګي. فر بعضې سیزونو کې ایم آر آی پکاري. دا که فرض که پټه شلیدلي پکې دا اے سی ایل یا داسې دا مینسکس پکې ټیر شوي یا نو د دې پته چې ده تاسو ته په ایکس رې کې بالکل نشي لګېدی، د دې پته به په ایم آر آی کې لګي. او بل چې ډاکټر ایگزامین کي چې معاینه وکړي نو هغه ته په اندازه باندې هم چې ستاسو ګونډې وګوري نو هم پته لګي. نو د دې په وخت باندې پراپر ټریټمنټ پکاري چونکې دا ریپیر کیدیم شي، دا د دې سرجري کیږي. نو اکثر خلک دا اګنور کی. که فرض که په دې باندې 2-3 کاله تیر شي نو هم هغې سره سره رو دا انجریز که دې کې شوي نو دې نه دا اسټیوارترایټس دا بیماري ته بیا جوړه شي، رو دا جوړ کمزوري کیږي. نو دا مین یو څو وجې وې چې کوم په دې ینګ ایج کې د زنګون د دردونو کیدی شي. نو دا نور خو بیا تاسو په دې کې دا کولی شئ چې کوم فرض که څه چاته داسې مسلې یا نو هغې کې خپل نږدې ډاکټر سره د دې باره کې هغې سره مشوره کولی شئ. تھینک یو.